موږ په کلاس کې 3 کسه یا 3 سټوډنټس دي، دغه څه زیات موږ په دغه کې نه راولو. په پوزیشن کې سکول کې به لایبرری وي، ساينس لیبارټري به وي، کمپیوټر لیب به وي، پلی ګراوند به پکې او لیکچر هال به پکې. ستا په سکول کې کم سہولیات شته؟ لایبرری د لپاره باقاعده په هفته کې یو کلاس دی. زه په دې سکول کې د ساينس لیب انچارج یم. That is a lab assistant. As a lab assistant د LMC نو دا زموږ کمپیوټر لیب دی. دا وخت چې دی موږ تقریبا د ساينس چې دی یو چپټر تقریبا پر ختمېدو دی. یو چپټر ویل سوی دی، دویم شروع دی. زموږ لایبرری له اعتبار د سالم راځي دغه زموږ سره کہانیانې پرتې. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټیم ناست دی په ګورنمنت میډل سکول ګریډ کالونی کې. موږ سره ناست دی دا ټیم د سکول هیډ ماسټر نقیب الله صاحب. د نقیب الله صاحب څخه پوښتنې کوو د سکول په حواله سره چې د سکول دا ټیم پړهایي شروع ده که نه ده شروع، کارکردګي څنګه ده؟ نقیب الله صاحب یو جهان مننه. اول سر دا دی چې دا ستاسو چې کوم سکول دی دا بالکل پر ترناوه باندې په ګریډ کالونی کې دی. دا ټیم په دا سکول کې څو تعداد دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټیم تقریبا د ګریډ کالونی د میډل سکول تعداد چې دی راوند اباوټ 650 دی. سږ کال تی څو داخلي وکړې؟ سږ کال در اوسه پورې فی الحال خو لا شروع دي، تقریبا د 1.5 داخلي خو موږ کړي دي او ایکسپیکټډ دی چې 200 ته ورسېږي. اشه دا په لمړان سکول کې دغه حالت دی، 200 دی. په پنچان سکول کې 300 په ماډل کې دغه حالت دی. په نور کلو کې دا رقم زیات داخلي کېدلی که سږ کال د داخلي زیات شوي دي؟ دا تقریبا د تیرو 2 کلو څخه یا د پروسه کال راهیسې چې دی د خلکو رجحان چې دی هغه د کوم چې ګورنمنټ سکولونه دي د دې خواته ډېر زیات دی. ولې خلک ګورنمنټ سکولونو ته زیات راځي؟ دغه وجې ډېرې کېدلی شي. یوه غټه وجه دا ده چې د کوم چې د پرایویټ سکولو چې کوم کسان دي زیات خلک زموږ ته د معاشرې غتا ته معلوم دي چې ډېره غریبه طبقه ده. هغه پیسانو هغه کوم چې کلنګو تګ راتګ دی او نور چې کوم د دې چې کوم ایکسپنسز دي دا نشي برداشتولی. نو په دې وجه باندې دوی کوشش کوي دا د ګورنمنټ سکولو خواته راځي او ګورنمنټ سکولونه ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن باندې دي او ډېر ښه کلاسز کې کېږي، ډېر ښه پړایانې کې شته. اشرف نقیب صاحب ستا سکول سټارټ سولو د کومې وروسته تا سټارټ واخیستی؟ زموږ سکولونه خلاص شولو تقریبا پر 1 مارچ خلاصېدلو. بیا د موسمیات وجې سره یوه هفته چټۍ شوله، تقریبا پر 8 مارچ باندې موږ خلاص کړئ. تقریبا د هغې بعد چې کومه هفته وله یعنې 16-17 تاریخ باندې د هغه څه مکمله زموږ کلاسز باقاعده کلاسز کېږي، باقاعده کورسونه ورته ویل کېږي، باقاعده تقریبا چپټران ورته شروع شوي دي. مطلب پړایانې زموږ بالکل پیرډان کس وسایه بس دغه بعد بیا نه دي کړلي. تا سره دا ټیم څو سټاف د سره دی؟ دا ټیم تقریبا 22-24 سټاف دی زما سره. 22-24 سټاف دی. ماشاءالله بیا خو ډېر ښه مطلب سټاف مې ډېر برابر دی، ښه ترتیب دی. برابر دی خو زموږ تعداد زیات دی. دلته د کوم چې تراټه د دلته بل میډل سکول سته نه په دا علاقه کې. په دې وجه باندې د خلکو چې کوم کوچنیان دي هغه اکثره زموږ سکولو له راځي. حالانکې راوند شاوخوا چې دي کوچني پرایمري سکولونه شته، هلته هم د پرایمري تعداد دومره زیات نشته، خو ګرده خلک چې دي هغه دلته خپل کوچنیان داخلوي. په وجه د دې چې دلته دوی د استادان ویني چې دلته راځي او دلته کلاسز کېږي او باقاعده د دې سکول چې کوم تاریخ دی چې تقریبا 19 کاله 12 کاله مخکې ولاړ شي، د دې سکول ډېر ښه تاریخ دی د پړهایي په حواله سره. تر اوسه پورې ډېر زبردست دی او ډېر ښه دی او خلک ډېر زیات سن مطمئنه دي. په دې وجه باندې داخلي هر کال ډېرې زیاتې دي. اسد نقیب صاحب کتابونه دي سرکاري کتابونه دي ورکو که دې نه کور؟ کتابونه سرکاري کتابونه مې ګرده ورکړي دي. 1.5 کتاب چې دی هغه میسینګ دی، هغه هم په دا ورځو په 2 کې انشاءالله چې راشي. د سرکار طرفه څه نه دی راغلی؟ سرکار د طرفه څه نه دی راغلی، که نه نور ګرد کتابونه موږ ورکړي. د کومه څه د کلاس 1 سره بیا تر 8 پورې؟ کلاس 1 نه څه تر 8 پورې د ګردو کلاسونه چې دي کتابونه چې دي هغه پراته دي. اشرف دا چې دی په ګرده کال کې و سټوډنټس ته کوم سہولیات ورکوي؟ مطلب دا دی کاپیانې ورکوي، جمیټیانې ورکوي، وردي ورکوي، چی ورکوي؟ ګوره د ګورنمنټ د خوا څخه خو موږ ته چې کوم شیان میلاویږي، مطلب ټریک بوکس دي یا دا رقم جومیټریانې دي یا دا رقم یو بل سټیشنري په مات کې چې کوم شیان راشي هغه موږ ګرده ودی ته ورکوو. د هغه څخه هټ کې موږ په کوم د دې
په ریزلټ په ورځ باندې چې کوم ولو یا د ریزلټ په سرمنۍ په ورځ باندې انول سرمنۍ چې کوم ول په دې کې هم موږ کوشش کوو چې ودی ته دا رنګه شان ورکو چې هغه د دې لپاره یو په کار ورسي مطلب فری بوکس ورکوو ودی ته ایکسترا د کورسز جرنل بوکس د کورسز څخه هټ کې د دې سره سات سات موږ اوس تیر کال ودی ته ګنجانې ورکړلې وګورو کوچنیان ته پوزیشن هولډران ته ګورته موږ ګنجانې ورکړلې ګنجانې په دې ورکړلې چې د غریب عوام دي د غریب کوچنیان دي د غریب زامن دي دغه ګنجې د لپاره در کپ مې ور سره ورکړي دا څنګه چې کپ مې نه در کپونه مې ورکول دغه ګنجانې او دا شان موږ دې ته ایکسترا ورکړو طب کپ په د حوصله افزایی سي او دا ګنجې به د پښاور څو ګنجې دي ورکړي و هر پوزیشن هولډر ته تقریبا یو ګنجې تقریبا 26 27 پوزیشن هولډرز ودا ګورته موږ ګنجانې ورکړي کتابونه دې څو ورکول کتابونه مې واره وته یو کتاب سره ورکړي او د دې سره سات سات یو شیلډ سره ورکړي شو مطلب شیلډ سلو کپ سلو کتاب سو گنجی سو څلور شاله بروز سره ورکول بالکل دا اصلي په سکول کې دا یو هیڅ کنه چې مطلب ګرد کلاس کوم دی هغه په دغه کې نمبرو کې راواله کتي په کلاس کې درې راولي موږ په کلاس کې درې کسه یا درې سټوډنټس دي دغه زیات موږ په دغه کې نه راولو په پوزیشن کې کله نه کله داسې چې یو الک ډیر شي نو په اول پوزیشن کې دوی یا په دویم کې دوی یا په دریم کې دوی دا رنګ نه چې مثال کې تور پر ګرد یو مخ په پوزیشن کې دا تراز نه اشا یو بل شي دی مطلب اسکول خالي د دینوم نه دی کلاس په پکشي یا کمره د اسکول کې کوم دی په اسکول کې به لایبرری وي ساينس لیبارټري به وي کمپیوټر لیب به وي شپ پلی ګراوند به پکشي او لیکچر هال به پکشي ستا په اسکول کې کم سہولیات ستا زموږ په اسکول کې دا ټیم تقریبا ساينس روم ستا هغه موږ ایز لیکچر هال هم استعمالو موږ په اسکول کې کمپیوټر لیب ستا هغه باقاعده ان شاء الله کلاسز موږ شي د کلاسز شروع کوو پاتې سولو لایبرری ستا یو پلی ګراوند چې دی زموږ د سکول باونډري چې دا هغه کوچنی ده په دې وجه باندې پلی ګراوند دپاره چې دی موږ د کوچنیانو د بازۍ دپاره د بندې باسو زموږ د سکول و مخ ته دلته میدانۍ دي کوچنی دې یې باسو په دې کې موږ ودی ته تقریبا کوشش مې دا دی چې هر کلاس ته په هفته کې یو ډریل ورکوو او هغه سره به خپل کوم پی ټي ماسټر دی هغه به ورسره ځي دوی به باسي د 35-40 منټ لپاره بیرته به په لاین کې راولي دا زموږ دا سهولتونه ګرد سته تقریبا دا بل ټیچران چې کوم دی هغه ډیوټي کوي که نه کوي ټیچران ماشاءالله ډېر ښه زموږ ډېر کوآپریټیو سټاف دی ډېر ښه پر وخت باندې راځي یو نیم مطلب داسې کله نه کله مجبوري ورپېښ ایمرجنسي یو مجبوري هغه دی حال و ما ته راکړي د هغه پر ځای باندې موږ د بل یو سبسټیټیوټ کښېږدو بل یو دغه بل استاد ته د کلاس ورکو هغه انشاءالله هغه مسلې چې دي هغه تا د لایبرري خبره وکړه د لایبرري باقاعده یو پیریډ شته که نشته لایبرري دپاره باقاعده په هفته کې یو کلاس دی یو کلاس تقریبا شپږم اووم اتم دغه چې کوم درې کلاسز دي دا موږ په هفته کې یوه ورځ یو کلاس د یوه پیریډ دپاره موږ لایبرري له بیایو هلته ودی ته موږ په کار نه دی چې مطلب څلورم پنځم د دې واره کې شامله شي کوشش خو دغه کوو خو اصل مسله دا د زموږ سره تعداد ډېر زیات دی په دا کلاسز کې بیخي دومره زیات په لایبرري کې بیا نه ځایږي لایبرري کې ځایږي نه بیا دا تراس کېدلی شي چې مطلب نیمه یو واره بوزه نیمه بیا بوزه په یو پیریډ کې دا تراس کېدلی شي لیکن دا تراس د دوی دغه پرایمري چې کوم تعداد دی د دې تعداد بیخي ډېر زیات دی په دې وجه د دوی دغه هلته موږ داسې ترتیب نه دی جوړ کړی فلحال او بل سټوډنټس د سټوډنټ د سبق په حواله سره څنګه دي سبق وایي سټوډنټ ډېر ښه دي ماحول ډېر خوند ورکوي ډېر مطلب پر وخت باندې کوشش کوي چې پر وخت باندې راسي مطلب د سکول یو چې کوم ماحول دی هغه په هغه کې تقریبا دی ګرده تقریبا انوالو دی هغه مطلب دی خپل دغه کولی شي یو وار به ورسو د اصلي سکول به وګورو د چې کومه خبره کوي چې زموږ په سکول کې لایبرري شته ښه هواداره کمرې شته ساينس لیب شته لیکچر هال هم شته پلانی شی هم شته پلانی شی هم شته ټیچران سبق وایي که چیرې موږ داسې یو دوره وکړو زما نوم ظفر الله دی او زه د لې په ګریډ کالج میډل سکول کې ایز عربیک ټیچر خدمات انجام کوم ماشاءالله زموږ سکول بر وخت چې کوم 14 یا 18 تاریخ جوړېدل دغه مطابق زموږ سکول شروع شوی دی او ماشاءالله غټ تعداد سره زموږ طالب علمان دا ټیم حاضر دي او موږ مکمل طور پر د زموږ هیډ ماسټر سر نقیب الله صاحب په قیادت کې خپل سکول مکمله بحاله ساتلی کوم زما نوم صلاح الدین اغا دی زه ایز جی ټي په ګورنمنټ میډل سکول ګریډ کالونۍ کې خپله ډیوټي کوم او زه په دې سکول کې د دې ساینس لیب انچارج یم په دې کې موږ والخوان ته د ساینس مطابق تجربې هم ورکوو او دغه ساینس لیب چې دی دا موږ به طور لیکچر عالم استعمالوو او زموږ ریکارډ چې هم دی د لیب پروت دی په دغه ساینس لیب کې نو زه د دې ساینس لیب انچارج یم او د ریکارډ د سکول د ریکارډ انچارج یم زما نوم عبدالستار دی زه لیب اسسټنټ
ایز ا لیب اسسټنټ دلې یم چې نو دا زموږ کمپیوټر لیب دی دغه فلحاله د سیسټمان چې دی څه سره خراب دي نو زموږ دا ترتیب دی چې دا به سره برابر کړو دغه کړو او پروجیکټر هم شته د دې موږ په استعمال کې راولو چې کوچنیانو ته په دې باندې یو دغه یو سبق وروښیو دغه وروښیو د کمپیوټر په باره کې یا بل داسې ساینس په باره کې. د کوم کلاس څخه چې کوم دی کمپیوټران کلاسونه شروع کوي؟ تقریبا دریم څلورمه سره دریم اراده شته چې وسټارټ بیا تر اتمه پورې. محمد رسول دی زه ایز ا ساینس ټیچر یم هغه دی نو دا کوم وخت دی دا کلاس 7 دی کلاس 7 زه ساینس ورته وایم دلې زموږ په سکول کې دی دغه زه بل یو 8 کلاس کې دی هغه کوم ساینس ورته وایم بل زموږ سره کلاس 6 هغه کوم ساینس ورته وایم ساینس سبجیکټ زما دی نو زموږ چې دی تقریبا د 2024 نوی کال شروع شوی دی نو د 16-17 زموږ پړاین شروع شوي نو دا وخت چې دی موږ تقریبا د ساینس چې دی یو چپټر تقریبا پر ختمېدو دی کمپلیټ لا نه دی خو تقریبا پر ختمېدو دی د ساینس ده اول چپټر چې دی هغه د شروع دی. ما نوم چې دی عبدالله دی زه د کلاس 3 انچارج یم موږ د 11 تاریخ څخه باقاعده کلاسونه شروع کړي دي او د روزانه پر بنیاد باندې موږ خپل کلاسونه یو خو او کوچنیانو ته 15 او ته 16 پورې حاضري چې وه هغه کمه وه او د 16-17 بعد باقاعده کلاسي شروع شوي دي او د موږ سره د کتابو کمی شته لیکن نور بل موږ استادان چې دي هغه ټول خپل کلاسونه په ذمواري او په خوشحالۍ عبدالله صاحب څو پیریډان روزي اخلي؟ زه د ورځې 3 پیریډ اخلم یو د دریم میتې او د څلورم میتې او د پنځم میتې او بل تر اوسه پورې تا چې څو یو چپټر یو چپټر ویل سوی دی دویم شروع دی. عبدالکریم دی زه ایس ایس ټي جنرال یم د درو کالو سره زما سرویس دی او دلته زه پیریډان مخم د شپږم سویم سویا د اتمو پورې زموږ پیریډان دي او دغه بعد چې کوم برخه نور وخت زما سره پاتې شي هغه بیا په لایبرري کې زه وخت ورکوم. یو کلاس تقریبا یو پیریډ په هفته کې یو پیریډ دی. زموږ لایبرري له اعتبار د سالم راځي دغه زموږ سره کهانیانې پرتې هغه د قصص الانبیا د انبیاو چې کوم کیسې دي د هغه چې کوم سیریز دي هغه زموږ سره پرتې د مختلف صحابه چې کوم کیسې دي هغه زموږ سره پرتې او تاریخ په حواله سره زموږ سره کوم غټ طالبان دي سټوډنټس دي د هغه لپاره موږ د هیسټري کتابونه زموږ سره پرتې دي. خو دا وایم چې هر ځای د یوې ادارې آغاز د لایبرري څخه کېږي. اسمبلی خو دا زموږ اسمبلی پر دا ځای باندې کېږي حال یا کوم اسمبلی هغه ورته وایي زه ورته وایي دا زه د اسمبلی کو د کلاس 7 سره تر ختم شو هغه اسمبلی مختلف کو او چې په کې دویم څه دی هغه زموږ دویم کوم سیکشن دی یا خاطر کوم سیکشن دی هغه کې موږ اسمبلی شتاتي سایوانو جوړ کړل دي دا څه لپاره دی؟ جوړ کړی دی چې د ګرمي ډیره زیات دی په ګرمي کې د کوچنیان یا کې موږ اسمبلی کې کېږي دا د سہولت دی. یو بل پروګرام شي چې کوي په دې کې او یو بل پروګرام یا دغه بیا د ټنټو خاص صورت نه بس دا خو ډېر ښه دي. بل د اصلي کلاسونو چې کوم چې وینم کمرې ښه غټ کمرې ماته معلومیږي چې زه ورته وګورم د اصلي کمرې چې کوم دي دا څنګه دي هوادار دي نه دي غټې کمرې چې دي زموږ تقریبا ډېرې هوادار او ډېرې غټې خوشاله کمرې دي که دا سیکشن به دي که دغه سیکشن به دي د دواړو خوا سکوټیان کې پکښې دي هوا ډېره زیاته کیله ده مطلب ډېر ښه کله دا کلاس موږ راغلو په دې کلاس کې تا ویل زموږ کمرې چې کوم دي هواداره دي ښه په دې کې دا دوې کړکیانې معلومې سولې بوټ پکښې دی او دې خواته راسه دا کلاس دا چې کوم دی دا بله کړکۍ ده دا دروازه سوله او ماشاءالله دا خو لوړې هم کړکیانې دي یعنې تقریبا 1 2 3 4 5 پنځه چې کوم دي خالي غټې غټې کړکیانې پکښې دي او شاخوا خالي ده مخوا خالي ده لوړې پنکې هم پکښې دي. دا ګردي کمرې دغه رقم دستي ده ښه ماشاءالله او بل سیکشن چې دی هغه هم دغه رقم دی. ښه قبله صاحب دا اصلي سټور دی په دې کې د ضرورت سامان او چای مای کې پخېږي دا ګرده کېږي ښه ماشین کې پروت دی او د ضرورت سامان ګرده کېږي دی په دې کې ښه دا خو ماشاءالله ښه ترتیب برابر دی سر. ښه دا اصلي سټاپ روم دی ماشاءالله سټاپ روم خو نه دی ښه صاحب مېلمنو بیا ټک دی دا استادان ریسټ لري کوي
چې کوم خالي پیریډونه بیا دلې ناستې ریسټ کوي ښه ماشاءالله دا خو هم ښه هواداره ځای دی ترتیب یې برابر دی سره پنکې هر څه پکښې دي زما نوم محمد حسن دی زه په ګریډ کالوني سکول کې په طور جبټي ټیچر خپل خدمات سره انجام کوم او زما د لې روزانه 4 پیریډه دي او په دا کلاس کې زما اسلامیات پیریډ دی په نور کلاسو کې زما ساينس انګلیش او میت پیریډانس دي او زه زموږ پړای زه تقریبا د 15 مارچ د دې سټارټ شوې ده موږ په دې ریګولر بنیاد باندې راځو او چونکې رمضان مبارک میلان ده موږ په دا میاشت کې خپل تیاری د سټوډنټس ورکوو او د